ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه شپه ده. دا شپه ډېره د فضیلت واله شپه ده. دا شپه ډېره د برکت واله شپه ده. دا شپه ډېره د وسعت واله شپه ده. ډېره د پراخۍ شپه ده. کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی په موږ باندې د وسعت دروازې کولو کړي، الله تعالی موږ باندې د پریشانو دروازې هغه بندې کړي او د اخلاص دروازې را باندې کولو شي. الله تعالی موږ سره محبت وکړي، د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره محبت وکړي او د دنیا هر غم او هر درد ختمول تاسو غواړئ، نو بیا به زما په دې خبره باندې عمل کوئ، په دې وظیفه باندې به عمل کوئ. که تاسو غواړئ چې زموږ ټول دردونه، ټول غمونه، ټول فکرونه، ټول همونه دا الله تعالی ختم کړي، نو بیا ستاسو دپاره دا وظیفه، دا عمل یا انتهایی پاورفل دی، انتهایی مجرب دی، چې دې سره به انشاءالله الله تعالی په تاسو باندې ډېره فراخي راوستلی کړي. نن د جمعې هغه مبارکه شپه ده. د دې شپې نه دا عمل شروع کړئ، عمل پرې وکړئ اخلاص سره، توجه دهان سره. انشاءالله الله جل شانه برته ډېر غمونه او دردونه به لهذا دا عمل ډېر انتهایی پاورفل دی، مجرب دی. تاسو د خپلو حاجتونو دپاره هم کولی شئ، د خپلو مشکلاتو دپاره هم کولی شئ، د خپل زندګۍ د راحت دپاره هم کولی شئ. خلک د خپل زندګۍ د راحت دپاره هر څه نه کوي. څوک ډاکې وخي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي چې سکون یې راته خوشحالي. تاسو د خپلو خوشحالو دپاره، د خپل سکون دپاره، د خپل ژوند د آرام دپاره او د آخرت د خوشحالو دپاره دا وظیفه تاسو نه شئ کولی، دا عمل تاسو نه شئ کولی. لهذا تاسو درخواست دی، گزارش دی چې دا عمل له کم زه خیم اوسو، نو دا روزانه وایي انشاءالله، او په دې ترتیب سره یې وایي، الله جل شانه به ته ډېرې خوشحالۍ درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت ډېرې خوشحالۍ په نصیب باندې وګرځوه، او الله تعالی مو ډېر حاجتونه پوره کړه. هر څنګه مشکلات چې دي الله تعالی آسان کړه. محترمو، نن زموږ وظیفه د جمعې د شپې ده، د جمعې د ورځې ده. د جمعې شپه او د جمعې ورځ دا انتهایی بهترین ورځې شپې دي. په ورځو کې د جمعې ورځ ده او په شپو کې د جمعې شپه ده، چې دې ته ډېر دخل حاصل دی. صحیح ده که نه؟ نو دا جمعې شپه او د جمعې ورځ ډېره د برکت والی، او حدیث مبارکو کې راځي د جمعې په ورځ باندې داسې یو ګړی ده، داسې یو ساعت دی که نه، چې هغې کې الله تعالی د انسان هر حاجت پوره کوي، هر مشکل یې اسانوي، چې څه وغواړي الله تعالی یې ورته ورکوي. نو خصوصا بیا په دې شپې او په دې ورځ باندې ما تاسو د درود شریف سره ځان بلد کو. درود شریف داسې یو عمل دی، داسې یو وظیفه ده محترمو، چې دا ډېره د خوشحالو وظیفه ده. په دنیا کې هم د خوشحالو وظیفه ده، په آخرت کې هم د خوشحالو وظیفه ده. نو تاسو درخواست دی چې روزانه نن نه شروع کړئ، نن د جمعې مبارکه شپه ده، روزانه وصلی الله علیه وسلم، یا ورسره نه وی صلی الله علیه وسلم، یا وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. دا روزانه زر کارته وایي، زر پیرې دا شروع کوي، زر پیرې په ورځ او شپه کې دا وایي. نو دې خو به ډېرې زیاتې فایدې دي. اوس چې ته یوه بیانومه نو پوره پې 1 ګنټه بیان کېږي، خو زه راته دا ویم محترمو چې تاسو هر غم او هر درد او هر فکر به الله تعالی ختم کړي. او بل دا چې د مرګ نه مخکې به د الله تعالی په جنت کې چې ستاسو کوم مقام دی، په جنت کې چې ستاسو کوم کور دی، هغه به راته الله جل شانه ښیي. نو خلک د خپلو راحتونو دپاره، د خپلو خوشحالو دپاره پردي کورونه ورانې خپل آبادوي. خو دا زموږ د پښتنو عمل نه دغه دی، یو مقوله ده چې پردي 100 کورونه وران که یو پې خپل نشي آبادولی. خو انشاءالله دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو کور هم آباد کړي، او تاسو به نور کورونه هم الله تعالی آباد کړي. ستاسو په کور باندې به رحمتونه نازلیږي، ستاسو په کور باندې فراخی راځي، ستاسو کور نه مصیبتونه الله تعالی لرې کوي. درود شریف ګور الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي چې موږ الله تعالی فرمایي زه او فرشتې موږ په رسول الله مبارک باندې رحمتونه لیږو او درودونه پې لیږو، او ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو هم پې درود شریف لیږئ.
ګوره درود شریف الله تعالی او د الله فرشتي لیږي. دا د رسول الله مبارک عظمت دی، دا د رسول الله مبارک برکت دی، دا د هغه فضیلت دی چې الله تعالی ورته دومره فضیلت ورکړی. نو ما تاسو ته هم په دې کې سبق دی چې روزانه انشاءالله په دې باندې خپله ژبه راوچلو، خپل بچي پې راوچلو چې بچیه روزانه بس زر کارته صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا درود شریفه روزانه زر پیرې په کور کې هر فرد وایو. تاسو وګورئ، تاسو به هر کار الله تعالی سموي، هر کار هم الله تعالی سموي، هر خوشحالي به الله تعالی درکوي او هر غم او درد او هم هم الله تعالی ختموي. الله تعالی مو ونازوه، الله تعالی مو په دنیا او په آخرت کې کامیاب او کامران لره، الله تعالی مو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ په نصیب کا، الله تعالی مو ډېر چې دی نو د زړه مرادونه پوره که. موږ ته هم دعاګانې کوي به تاسو ته کوو. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو په دنیا او آخرت کې کامیاب کا. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.